یمن بادشاہ ابرهه د وکتل چې د یمن نه او د عراق نه او د شام نه مختلفو علاقو نه خلک ځي د بیت الله شریف طواف کوي. نو ولې نه مونږ چې کوم نه په یمن کې په صنعاء ښار کې یو خپله کوټه جوړه کړو او خلک چې کوم نه د دینه تاویږي را تاویږي او خلک بیت الله شریف ته نه تاویږي. یو کوټه یې جوړه کړه چې کله د مکې مکرمې خلکو ته پته ولګېده چې دا خو په مقابله کې بله کوټه جوړه شو دینه اوس هلته خلک نه راځي هلته به ځي. نو د بني کنانه قبیلې یو سړی هلته لاړو او هلته ورته به یې ګندګي وکړه. خواږي به چې کوم نه ورسره هور بریدو هوا راغه او هور یا کوټې ته راوړو کوټې وسوځوله. باچا ډېر سخت غوسه شو مونږ کوټه جوړه کړه طواف دپاره دوی راله وسوځوله. چې تحقیق یې وکړو د بني کنانه د مکې مکرمې نه یو سړی تللی و د هغه د وجې نه شوی وه. ابرهه پوره خپل فوج لشکر تیار کړو هاتیان به کې وو اوښان به کې وو اس هم پکې وي او مکې مکرمې ته کوچ شروع کړو را روان شو. کله چې طایف ته راورسېده طایف سره نږدې ارګ علاقو کې د مکې مکرمې د خلکو اوښان سرېده هغې په قبضه کې واغېسته. په هغې کې د نبي علیه صلات وسلام د نیکه د حضرت عبدالمطلب اوښان هم وو. دا سړی چې کوم دی کله مینا او د مزدلفې منځ ته راورسېدو وادي محصر ورته وایي وادي محصر. دې منځ ته چې راورسېدو دلته یې پړو واچولو. عبدالمطلب ورغو خپله وایي ماله زما اوښان راکړه. وایي عجیبه خبره ده زه راځم په کعبه شریفه باندې اوس اټیک کوم حمله به کوم روان وم او ته یې مال خپل اوښان راکړه او ته یې د مکې مکرمې سردار د بیت الله شریف تپوس نه کې او ورته وایي انا رب الابل وایي زه د اوښانو مالک یم ورب البیت الله او د بیت الله شریف رب الله دی. د خپل اوښانو تپوس کوم د بیت الله شریف تپوس ته الله به خپله کولی شي. مال اوښان لږ خپل یو ورکړي دله اوښان ورکړه. کله چې د په بیت الله شریف باندې حمله کول او رانږدې شو بیت الله شریف دا نو مشرکین مکه ټول چې کوم دی خپل کورونه او هر څه مکه مکرمه پرېښې وه بره ختري غرونو ته. کله چې رانږدې شو الله پاک ابابیل راولېږل په مخوکو کې او په پنجو کې کاڼي نری نری کاڼي ورسره هغه په یو کس باندې شان را بغول. الله پاک دا صورت نازل کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی جی تا ته یاد نه ده قصه تا نه دي کتلی چې الله پاک اصحاب فیل سره هتیان والا سره څه وکړه. الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا دا غي پلان او دا غي سازش الله پاک ناکام نه کو. وارسل علیهم طیرا ابابیل الله پاک فرمایي چې ای باندې مونږه ابابیل راولېږل ترمیهم بحجاره من سجیل. دا د غرونو نری نری کاڼي نه تیره کاڼي دا یو مرغې او د یو ابابیل په چونچ کې او په مخو کې او په پنجو کې چې بچا به روغ ورځېدو په سر به روغ ورځېدو لاندې به ترې نه ووتو سورې به بکې کو لاندې به د هتي نه تیر شو. نن سبا دا میزایل دی که نه چې بره د جز نه فایرنګ کوي نو یو سړی په نښه نښولي. دا ټکنالوژي الله پاک د نبي سلام د زمانې نه وړاندې مسلمانانو د ښولې وه خو مسلمانان ما تېرو جمعې ویلو ټکنالوژي کې انشاءالله کامیاب دي. نو الله پاک هغه ټول لخر په دې باندې هلاک کړو. ابرهه بچ شو او په هتی باندې سور شو واپس پمنډ شو. یمن ته ورسېدو الله پاک بیماری ولګوله وینې او پیپ ترې روانو تر دې پورې چې د جسم یو اندام په خپله کټ کېدو بیا آخره کې مردار شو. الله پاک وښول چې څوک هم زما په کور باندې اټیک کوي حمله کوي نغې به دا انجام وي.